بسم الله الرحمن الرحیم. د جامعه عایشه صدیق البنات محله پهلوان ډوک بهادرشاه کورونه جلبه کې دا مدرسه واقع ده او د دې بنیاد په 2018 کې ایښودل شوی دی او دا زموږ رشته دار دی حاجي زیرشاه صاحب. هغوی د دې بنیاد ایښودی او د هغوی آباده کړې ده او مکمل حالونه او څومره سیستم دی په خپل لاس باندې کړی دی او بیا په 2019 کې دا بیا ماته حواله شو. اراز او مقاصد د هغوی هم دغه و، زموږ هم دغه دي چې دغه علاقه او دغه ځای کې ډېر زیات غربت هم دی او دا زنانه بالکل د څه نه خبر نه دي. نو موږ وایو چې دغه ځای کې دا زنانه قرآن او سنت زده کړي او راشي او د وروسته بیا د بچو تربیت دی داسې کې، ځکه د بچو تربیت دا په زنانو باندې موقوف وي. والد صاحب خو اکثر بهر کارونه کوي، نو دغه ځای دا زنانه چې کم از کم د قرآن سنت نه خبر شي او د خپلو کورونو او د بچو تربیت په یوه دیني رڼا کې وکړي. کال کې چې زموږ ترتیب دا دی چې زموږ سره 6 درجې دي، د دې نه علاوه ناظره ده، ترجمه قرآن کریم ده او څه کال را سره 15مه درجه نشته او زموږ د وحدت مطابق نصاب چلیږي. د وحدت مطابق د اوله نه والې تر دوره حدیثه پورې باقاعده امتحانات په دې کېږي. سالانه دوره تفسیر هم زموږ وي او هغه زه خپله پړاوم. دوره تفسیر سهار نه زه دلته مسجد کې پړاوم، ماسپښین هلته بناتو له پړاوم او دې سره اجتماعي درس هم په دې مدرسه کې زموږ هغه مولانا اجاز صاحب کوي. مصروفیات زموږ دا دي چې سهار وختي لمونځ نه پس زه ځم جامع دارالتوحید ته، هلته یو 4 پیریډونه اخلم 15، بیا د نه پس 8 بجې په باندې 8 بجې د بناتو مدرسې ته راشم. نو الحمدلله دلته دوره حدیث دویم کال دی. څه کالم بخاري مسلم ترمذي دا پړاو او پروسه کال نه بل کالم هغې ته موږ خپل مشر مفتي صاحب ته دعوت ورکړی، هغوی راغلي وو، عیسی شیخ صاحب راغلي وو، د مشکات ختم کړی. نو دغه زموږ مصروفیت دي نه علاوه چې فارغ شو نو بیا د وحدت کارونو کې منډې تړلې وي، د پوره تحصیل د مدرسو خیر خبر اخیستل وي او د هغوی چې څه ضروریات یا څه خبرې هغې سرته رسولي. راتلونکي وخت کې موږ دا اداره لږ غټول غواړو، ځکه چې موږ سره تعداد دی کې زیات دی او انشاءالله مزید اراده ده چې که د زنانو څه مزید موږ ته څه تعلیمي وحدت څه نصاب راکړي چې د هغې مخکې څه نصاب انشاءالله هغې پړاو ته تیار وي او ارادې مو ورته کړي دي. خو دا مدرسه اوس په موږ باندې لږه تنګه شوې ده چې دا کلا وي. نو انشاءالله نو طالبات موږ سره دي کې 170 طالبات دي او 4 معلمات دي او 2 موږ معلمین یو، 6 کسوي دي. د مدرسې د خرچ او د دې د بجلی بل او نور چې دې کې څه تعمیرات وغیره راځي یا د اساتذه او تنهاګانې هغه الحمدلله دغه زیرشاه جي سویدي ادا کوي، خپل جیب دی مدرسه چلی، صرف موږ ورته سبقونه خایو او نور هغوی ټول کار په خپل ذمه اخیستی دی چې څه وي نو انشاءالله هغې نه موږ داسې نه خبر شوي. موږ له هم چې څه ضرورت راځي ته ووایو نو هغه الحمدلله د مدرسې هغوی پوره کوي په احسن انداز باندې. زموږ دغه تمه ده چې بس د خپلې طالبات او بچیانې دې موږ سره داخلي کړي او انشاءالله ډېر ښه تربیت به هم کېږي او ښه سبقونه هم ښه په اعلی سطح او ښکلي پړاویږي. او دې سره سره هسې دي موږ سره د علاقې اکثر دا زنانه کورونو کې سبقونه ښیي، نو هغوی چې سبقونه ښیي نو بیا موږ سره رابطې کوي زموږ کور والو سره او هغوی دلته کې موږ سره امتحانات د وحدت د ناظرې ترجمې د کتابونو هغوی ورکوي. نو تقریبا ټول کلي موږ سره په دې کې الحمدلله متفق دی. نو زه د تحصیل لاهور د وحدت المدارس مسؤول یم چې کله نه وحدت جوړ شوی دا ماته حواله شوی دی. الحمدلله ډېر ښکلې طریقې سره خدمت روان دی، الله دې قبول کړي. نو ورځ تر ورځه مدارس موږ سره شاملېږي په وحدت المدارس کې او زموږ دا مدرسه د بناتو دا په اول کال دا سنټر و د پوره تحصیل لاهور د بناتو امتحان دی کې شوی او هغې ته زموږ د وحدت المدارس د صدر شیخ صاحب حفظه الله تعالی د اهلیه تشریف هم راوړی او ډېر ښه لیکلي کړي په یې باندې تاثرات د مدرسه کې چې امتحان و او بیا چونکې توډر ملګرو هغوی کافي اصرار و چې دا موږ ته راکړي نو سنټر بیا موږ ته ورکړو، هغوی خفه کېدل او الحمدلله مدارس ډېر ورځ په ورځ په ترقۍ روان دي او تعداد هم سیوا کېږي. کال تر کاله موږ امتحاناتو کې ترقي راځي. تر اوسه زموږ په دې تحصیل لاهور کې یو سنټر د بنینو یو د بناتو، څه کال موږ 2 سنټر د بناتو مقرر کړي دي، یو به جلسه کې بل به توډري کې. تقریبا موږ سره په دې تحصیل لاهور کې تقریبا 40 مدارس موږ سره وحدت سره ملحق دي او داسې څه ناخوشګوار واقع په یو مدرسه کې نه ده راغلي چې موږ ته یا اهل علاقې ته یا ارباب حکومت ته په هغې کې څه نقصان یا څه تکلیف یا څه مسله مخې ته راغلي. ډېر پوره امن طریقې سره خپل درس و تدریس مدارسو کې روان دی، هېڅ قسمه څه مسله تر اوسه نه ده پیش. د وحدت متعلق خو داسې یو خیال مې دی چې یو خو موږ د روډ د پاسه چې یو مدرسه داسې وي یا یو دفتر جوړ کړو خپل د وحدت، چونکې اکثر داسې سرکاري خلک رابطې ډېرې کوي او بیا جلبې ته راځي ما سره او د مدرسو تپوسونه کوي. نو یو خو موږ دا ملګري خلاص کړي د دې خبرونه چې یو مدرسې ته ځي
او ای سره د الله کې ادارو والا سره چې ډایرکټ رابطه وکړي او بس څه تفصیل غواړي ورته ورکوو. نو دغه مو اراده ده. او مزید دا دی چې موږ سره په دې تحصیل لاهور کې داسې مدارس چې هغوی د جمعیت سره تعلق ساتلو او د وفاق سره ونی د وفاق نه الحمدلله زمونږ په محنت باندې او د شيوخ په دعاګانو باندې هغوی موږ سره الحاق وکړو په تحصیل لاهور کې.